آیا دغه تصوف د شریعت خلاف ته که د شریعت مطابق ته؟ د شریعت خلاف چې څونه امور دي زموږ دا ایمان دی او زموږ دا یقین دی چې هغه ټول د طریقت خلاف هم دي. ګوره د تصوف خلاف هم دي. زمونږ په دې نن سبا په دې صوفیاو کې یو خبره عامه ده چېرې تصوف بیل شیز دی او شریعت بیل شیز دی. پته نشته چې دا خبره د دې مازغو ته چا چولې ده. نه په د یو عالم دین قول شته، نه په یو د صحابي قول شته، نه په د یو تابعي قول شته، نه په د تبع تابعین یو قول شته، نه په د علماو د صوفیاو د محدثینو داسې اقوال شته. وای بس شریعت بل لار ده او طریقت بل لار ده. دغه خبره ولې زمونږ په دې بعضې نام نهاده صوفیاو مازغو ته راله. کله چې د صوفیانه کشف زیات شو، د وجدانی کیفیات د صوفیانه زیات شول او هر چا خپل کشف ته ختمی فیصله ورکړه چې زما دا کشف بس یقیني دی، زما دا کشف قطعی دی، زما دا کشف ختمی دی، بس زما په کشف خاتمه شوې ده. او دا د علم یو ذریعه وګڼله چې بس ما ته کشف سره څه ښکاري بس دا صحیح دی او چې نور څه دي ټول غلط دي. نو د دې په وجه بعضې صوفیا د قرآن او د حدیثو نه لرې شول. کومه وحي چې حضور علیه السلام مبارک روړې وه، کوم قرآن او حدیث چې نازل شوی د هغې اړو ضرورت ورته پاتې نه شو. نو د دې د وجې په دغه تصوف کې آزاد خیالي را پیدا شوه، آزادانه رویه پیدا شوه. د چا چې څه خوښه وه بس عمل پې کوي او دا تصوف شو. نو د دې د وجې تصوف باندې تنقیدات شروع شول. زم پہ تنقید کوم، بلم پہ تنقید کوي، عوام دی هغه پہ تنقید کوي، که علماء دی هغه پہ تنقید کوي. الله دې نه کي، الله دې نه کي، الله دې نه کي. داس یو دور چرته را نشي چې دا تصوف بیخي خلک یو د دین یو خلاف کارونه ګڼي. د خلکو په ذهنونو کې به دغه یو شبهه پیدا شي چې بس تصوف بنګړي اچول دي، امیلونه اچول دي، زلفې پرېښودل دي، مونځ نه کول دي، نشې تماشې کول دي او بس ګډېدل دي او بس یو د ولی الله مزار ته تللي، د بل ولی الله مزار ته تللي. بس دغه تصوف نه، دا تصوف نه دی. دا بعینه د تصوف خلاف امور دي. کله چې دغسې فتنې سر روچت کو چې بعضې نام نهاد صوفیا ویلې چې تصوف بیل سیز دی او شریعت بیل سیز دی، په دغه موقع باندې ډېرو اولیاء او صوفیاو بهترین کردار خپل وخت کې ادا کړی دی چې هغې کې حضرت سیدنا و مرشدنا شیخ احمد سرهندی المعروف مجدد الفسانی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دے، چې هغې کې حضرت سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین شیخ عبدالحق محدث دہلوی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دے، چې هغې کې حضرت سیدنا و مرشدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دے، چاہے کہ سیدنا و مرشد بنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ دے،
چاہے کہ سیدنا و مرشدنا خواجہ پاکستان تاتای خیبر پختونخوا سلطان الاولیاء حضرت سیدی و سندی الشیخ اخن پنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه دی چې دغه اولیاء نورم دغه په باب کې ډیر اولیاء خدمات شته دي. شیخ احمد سرهندی مبارک رحمت الله تعالی علیه د ټول اولیاء د خلکو په ذهنونو کې چې کومه دا شبهه پرته وه چې تصوف بل سیز دی او شریعت بل سیز دی، په دغه باب کې ډیر خدمات وکړل او د خلکو ذهنونو نه دغه خبره لري کا چې نه تصوف بل سیز دی او شریعت بل سیز دی. دا خبره لري کا چې نه شریعت او طریقت دا لازم او ملزوم اشیاء دي. شریعت او طریقت دا لازم او ملزوم اشیاء دي. لکه یو خط کې حضرت شیخ احمد سرهندی مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا زموږ د نقشبندی سلسله مرشد دی او د خلپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه په نقشبندی کې پیر صاحب دی. د یو بچی د حضرت خواجه محمد معصوم صاحب رحمت الله تعالی علیه دا غنوم دی. په یو خط کې د خپل بچی ته د خپل والد سے مبارک لیکي چې الحمدلله الذي جعلني صلة بين البحرين ومصلحا بين الفئتين، چې زه د الله تعالی ډیر شکریا ادا کوم چې زه د دو سمندرونو او د دو جماعتونو د صلح ذریعہ وګرځولم. یعنی د شریعت او د طریقت چې کوم لازم او ملزوم اشیاء دي، لازم او ملزوم سيزونه دي، دغه دوانو په مینس کې چې کوم د خلکو ذهنونه هغه ما ختم کو، دا دوانه مې وځي کړل. نو زه د الله په دې باندې ډیر شکر ادا کوم. حضرت شیخ مجدد الفسانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د دې خبرې هم وضاحت کو چې صوفیانه کشفونه حق دي، صوفیانه وجدونه حق دي، صوفیانه ادراکات چې کوم دي دا حق دي. خدا د هر چا د خپل مرتبه مطابق وی ګوره. د بعضی ولی الله تزکیه ډیر وی، د بعضی صوفی تزکیه نفس ډیر زیاتی، هغه ته چې کوم دی بل سیسی ښکاری، دا غنه کمی درجه والا د الله یو نیک بنده وی، هغه شان تزکیه هغه ته لا نه وی حاصله، هغه ته هغه سیس بل شان ښکاری. نو حضرت مجدد الفسانی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائے چې د دې انحصار په تزکیه باطن باندې دی، او یې فرمایل چې دا صحیح کشف او د صحیح وجد موږ ته به څنګه پته لګي چې دا صحیح دی او که غلط دی. فرمایل چې کوم کشف د شریعت موافق دی دا بالکل صحیح ټیک کشف دی. ګوره موږ ته به د دې د صحت پته د شریعت نه لګي که کوم کشفونه، کوم وجدونه، کوم خوبونه د شریعت خلافو د دې صحت خراب دی، دا ټیک نه دی. او چې کوم کشفونه، کوم وجدونه، کوم خوبونه د شریعت موافق دي هغه بالکل درست دي. بیا مخکې د دې خبرې وضاحت کوي مجدد الفسانی سے مبارک رحمت الله علیه، ډیر لوی شخصیت. فرمای د دې مطلب دا نه دی چې هر سړی دی راپاسی او د صوفیو په کشف ته اعتراض کوي. د دې مطلب هم دا نه دی چې هر سړی دی راپاسی او د اولیاء په وجد دی اعتراض کوي. د دې مطلب هم دا نه دی چې هر سړی دی راپاسی او د صوفیاو په خوبونو دی اعتراضات شروع کی. نه وای تا ته به یو شیز په ظاهره د شریعت خلاف کاری. مجدد الفسانی سے مبارک رحمت الله علیه فرمای او هغه په حقیقت کې د شریعت موافق وی. ګوره سو پورې چې تل ته نه رسیدلې، حقیقت ته نه رسیدلې، هغه پورې با د هغه صوفي د کشف نه انکار نه کې. ګوره د هغه صوفي د وجد نه به انکار نه کې، د هغه صوفي د خوبونو نه به انکار نه کې، سو پورې چې تا د حقیقت نه ځان نه دی خبر کړي. تا چا باره کې ور دی چې هغه فلان کې داسې صاحب خوب لیدلی دی یا هغه ته داسې کشف شوی دی، او زه دلته وایم چې مړه دا دروغ دی. هسې په دې معنی ګورې ما ته د خپل مرشد فیض بندي کې ګورې ښه
بې ځایه په چا باندې اعتراض به هم نه کوي. حقیقت نه چې خبر نه په چا به هم اعتراض نه کوي. ګورئ لکه زمونږ صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه یو کشف مونږ لیدلو چې مبارک د اختر غټ اختر موقع وه. زمونږ ګرانو قدردان ورور مولانا سید نرسو من الله چشتی صاحب هغه د قربانۍ مسائل بیانول. په یو مسله کې هغه خطا شو به تقاضای انسانیت. صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه د بیان نه پس ځان سره کېنولو ورته وایي بچې دا مسله تا غلطه وکړه او دا به داسې نی دا مسله به داسې. مولانا نصر من الله جان صاحب ورته وویل چې جی زه به کتاب پې وګورم. صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمیل بچې ته پې کتاب هم وګوره او علماو نه پې نور هم تپوس وکړه. زه به هم خیر دی علماو نه کتابونو نه پې رهنمایي واخله به. بیا چې کله مجلس ختمېدو نو صاحب مبارک رحمت الله علیه یو د راز خبره وکړه. وی فرمایل چې بچې دا خبره تا ته ما د ځان نه ده کړې. کله چې دا مسله بیانوله نو ما سره خپل شیخ او مرشد حضرت شیخ المشایخ سلطان المشایخ حضرت سیدی بنیر باباجی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه ناستو او تا چې دا مسله بیانوله نو هغې مبارک ما تو فرما چې دا مسله دی غلطه بیانۍ لګیا دی. نو دا بالکل د شریعت موافق اوس کشف دی او دې سره د صاحب مبارک رحمت الله علیه د هغه تزکیه نفس معلومات ما تاسو ته هم کیږي چې الله تعالی هغې ته څونه د نفس پاکیزګي ورکړې وه. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې ته الله تعالی په صدق زړه سره طلب کا یعنی الله تعالی په رښتوني زړه سره وغواړه الله تعالی به ستا په دې زړه کې داسې یو شیشه بله کړي یو شیشه به ولګوي چې دې سره به تا ته د دنیا او د آخرت ټول عجایبات بیا ښکاري. ګورئ خو چې په صحیح معنو کې ته د الله تعالی طلب وکړې. ګورئ حضرت سیدنا امام غزالی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې د دې عقل نه بس یو بل سترګه هم شته چې هغې ته باطني سترګه ویلی کېږي. امام غزالی سے مبارک فرمایي او د دې په ذریعې سره د غیب و ادراک کېږي. وایي د غیب و ادراک کېږي مستقبل کې چې کوم واقعات ظهور پذیر کېږي وایي دا هغه واقعاتو کشف پتا ته الله تعالی کوي چې دا شیزونه کیدونکي د را روان وخت کې. وایي دا داسې خبرې دي. امام غزالی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې د دې د عقل قاصر دی. عقل چې کم دی دې کې کار نه کوي. لکه صاحب مبارک رحمت الله علیه زمونږ شیخ و مرشد ډېرو بعض احبابو ته داسې یو خبره کړې ده چې هغه په موقع باندې مونږ ته ډېره عجیبه لګېدلې وه خو وروسته د هغې رزلټ بیا مونږ کتلی و چې یاره صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه دا خبره هسې نه وه کړې. نو د صوفیاو کشف بالکل حق دی سچ دی. ګورئ بې ځایه به په چا باندې اعتراض هم نه کې خو صوفیا بخپل دا کشف د خپل وجد د خپل خوبونه به ختمی نه مني چې بس زما کشف او زما وجد دا بس ټیک دی. نه که د کشف په مقابله کې قرآن د کشف په مقابله کې احادیثو نو بیا به د کشف شاته کېږي قرآن او حدیث په مخ کې کېږي. ګورئ دارنګې خوبونه خوب باندې عمل کول دا څه فرض نه دي. ما دا خوب لیدلی دی بس دا عمل به زه کومه. ان چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا ته خوب کې یو حکم وکړو کېدای شي د حضور مطلب بل شانی او ته مطلب بل شان والے. د خوب باندې عمل کول دا څه واجب نه دي فرض نه دي. ګورئ دا مستحب دي. ستا خوبونه د قرآن ټکی نه دی چې د به پې خامخا عمل کو. نو تصوف او شریعت
دا لازم او ملزوم دي. شریعت ویل کېږي څه ته؟ شریعت د شرع نه وتی دی. شرع ویل کېږي راسته، لارې ته ویل کېږي راسته. او الله تعالی او د هغه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم احکام مقرر کړي دي هغې ته شریعت ویل کېږي، لکه حلال، حرام، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروه تحریمی، مکروه تنزیهی، دا خلاف اولا چې څونه کارونه دي هغه ټول د شریعت په دایره کې راځي. ګورئ چې کوم امورونه الله تعالی موږ ته منع فرمایلی ده او کوم امورو الله تعالی موږ ته حکم کړی دی دې ته شریعت ویل کېږي. دارنګې طریقت څه ته ویل کېږي؟ کله چې یو سالک، یو مرید د کامل شیخ نه بیعت شي، د کامل شیخ نه بیعت شي، دغه کامل شیخ په ده باندې د ګناهونو نه توبه وباسي. د بیعت طریقه ګورئ اصل کې داسې ده چې کله یو مرید یو سالک تصوف ته راځي نو هغه به د خپل شیخ د خپل مرشد په لاس باندې د ټولو ګناهونو نه توبه وباسي. ګورئ نو دغه کامل شیخ به د مرید به د کامل شیخ په لاس باندې د ټولو ګناهونو نه توبه وباسي. کوم فرایض او کوم واجبات چې د ده نه پاتې شوي دي په هغې باندې به توبه او استغفار کوي او هغه فرایض او هغه واجباتو قضایي به روړي. ګورئ د هغه فرایضو واجباتو قضایي به روړي. مثال خبره ده نه منځونه ډېر قضا شوي دي نو کوشش به کوي چې دی هر مونځ سره قضا مونځ راګرځوي. ده نه د خویندو حق پاتې شوی دی چې هغه په ده باندې لازم و د بیعت نه پس به هغه ټول حقوق د خویندو دی ادا کوي. ده نه د خپل زوی حق پاتې شوی دی، هغه حق به دی چې کوم دی پوره کوي. نو دغه رنګې کوم اوراد او کوم وظایف چې قبل مرشد ورته ورکړه په هغې به همیشواله اختیاروي. ګورئ ذکر سری او ذکر بالجهري، جهري به چې کوم دی دی اختیاروي. یو ټایم کې به خفي ذکر کوي د خپل مرشد په حکم سره، په بل ټایم کې به د خپل مرشد په حکم رهنمایي سره ذکر جهري کوي. دی ټول دغه ته عمل ته څه ویلی کېږي؟ سلوک ویلی کېږي. چې یو مرید د خپل شیخ نه بیعت شي دی توبه وباسي، را روان وخت کې د هغه ګناه نه ځان لرې وساتي، په فرایضو، واجباتو، په سنتو، په مستحباتو دی عمل شروع کړي. نو دې لارې ته څه ویلی کېږي؟ سلوک ویلی کېږي. او چې کوم په دې باندې عمل کوي دې ته سالک ویلی کېږي. د تصوف په روح سره سالک څه ته ویلی کېږي؟ سالک ویلی کېږي د حق طلب کوونکی، د حق طلب کوونکی، یعنی د الله قربت غوښتل، د الله قربت غوښتل. کله چې یو مرید یو سالک په دې ټول پروګرام باندې عمل شروع کی، فرایض، واجبات، په سنتو، په مستحباتو باندې وظایفو کې کار کوي، نو د ده د زړه نه چې کوم دی د ګناه هغه زنګونه لرې کېږي لګیا وي، د غفلت هغه پردې لرې کېږي لګیا وي. دن به دن چې کوم دی په سلوک کې ورته ترقی حاصلېږي لګیا وي او ده ته الله تعالی معرفت نصیب کی. ته د معرفت په مقام باندې فایزه شي. آن چې دی داسې مقام ته ورسیږي چې د سره په ژوند کې څه حادثه کېږي، څه واقع کېږي، نو دی د الله تعالی یو صفاتو سره، یو صفت سره هغه چې کوم دی منصوبوي. که د سره یو واقع وشي نو دی ذهن کې دا راول چې دا د الله تعالی فلانکي صفت سره دا واقعه چې کوم دی ما ترونما شوه. نو دې حال ته بیا ویل کېږي طریقت. دې حال ته بیا څه ویل کېږي؟ طریقت. حضرت سید محمد
ابن عابدین شامی مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې د حقیقت باطن دا شریعت او طریقت کې دی. ګوره څنګه چې دا کچ په دې پيو کې موجود وي او سو پورې چې دا پي مونږه یشول نیوي او دین مونږه دا کچ حاصل کړي نیوي نو هغه پورې چې سو پورې چې مونږ دا پي یشول نیوي نو دین مونږ دا کچ نشو حاصل اوله. نو دغه شان چې سو پورې مونږه په شریعت او په طریقت باندې عمل نه کړي نو مونږ حقیقت ته نشو رسیدې. ګوره حضرت مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې شریعت او طریقت کې هیڅ قسمه تضاد نشته. ګوره دا بالکل لازم او ملزوم دي. کوم انسان چې په شریعت کې کمال حاصل کی نو د طریقت ته ورسیږي. ګوره سو پورې د حضور علیه السلام اتباع ظاهره پورې محدود وي نو دا شریعت ته. او کله چې اتباع د دې اتباع دا نور د زړه ته راکوز شو کله چې د دې اتباع دا نور د زړه ته راکوز شو نو دا طریقت ته بیا دا طریقت ته. لکه یو صحابي رسول حضرت حارث بن نعمان رضی الله تعالی عنہ دا غنوم دی. یو ورځ د حضور علیه السلام دربار ته رالو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمای کیف اصبحت اے زما صحابی تا څنګه سحر تیر کړی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته دغه صحابی فرمای اصبحت مؤمنا حقا اے د الله رسول ما داسې سحر تیر کړی دی چې زه په حقیقت کې مؤمن وم. په حقیقت کې مؤمن وم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمای انظر ما تقول اے زما صحابي دا تسوي دا کومه دعوه چې ته کې چې زه د سحر وخت په ما باندې داسې تیر دی چې زه په حقیقت کې مؤمن وم. نو آیا د دې دعوې ستا سره دلیل شته؟ د دې خبرې ستا سره څه حقیقت شته دی؟ حضرت سیدنا حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي او جی ما سره دلیل شته. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایي تا سره څه دلیل دی؟ وای ما سره دا دلیل دی چې دا سحر وخت په ما باندې داسې و لکه زما د نفس د دنیا نه وای چې کوم د مخ اړولی و. زما په نیز باندې سره زر او خوره بالکل یو شان. وګورئ زما په نیز باندې سره زر او خوره دا یو شان. دغه صحابي مبارک وته مخ بیا فرمایي اے د الله رسوله زما ټول شپه د الله په یاد کې تیریږي او ورځ مې په روژه کې تیریږي. اے د الله رسول په ما باندې داسې قسمه کیفیات هم راځي. دا صحابي رسول دا شان دی. ګورئ ښه چې د حضور به څونه لوی شان دی. اے د الله رسول په ما باندې داسې حال هم راځي چې زه د ځمکې نه عرش ګورم. زه د ځمکې نه عرش ګورم. اے د الله رسول په ما باندې داسې حال هم راځي چې زه په جنت کې جنتیان ګورم د ځمکې نه. اے د الله رسول په ما باندې داسې حال هم راشي چې زه دې ځمکې نه د مدینې منورې نه دوزخیان په دوزخ کې ګورم چې په چغو سوران کې چې کوم دی لګیا دي چغې وی لګیا دي تکلیف په وجه لګیا دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې صحابي دا کشف اوس داسې نه فرمایي چې دا کشف غلط دی نه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي عرفت فلزم تا ته معرفت الهی حاصل شوی دی دا در نه چرته خراب نشي. ګورئ دا کم کیفیات چې درته حاصل شوي دي اے زما صحابي دا در نه چرته خراب نشي. عرفت فلزم بیا وای دغه صحابي په حق کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د حضرت حارثه بن نعمان رضی الله تعالی عنہ پزړه کې الله تعالی نور د ایمان بل کړی دی. او دغه صحابیو چې کله یو مکمل د جهاد اعلان وشو او دغه صحابیو به میدان جهاد ته
کوز شو او کفارو سره وجنګېدو په مرتبه د شهادت باندې فایزه شو. چې کله دغه حارثه بن نعمان انصاری رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو د مور بی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراله د صحابه څخه عقیدې وي ورته فرمایي اے د الله رسول زما د حارث څه حال دی جنت کې دی که جهنم کې دی. د صحابه د عقیده و چې حضور ته د جنتیانو پته ده او د جهنميانو پته ده. ګوري غیب دان نبی دی الله تعالی ورته د غیب علم ورکړی دی. ګوري حارث بن نعمان رضی الله تعالی عنہ مور بیبي ورته فرمایي که زما دا بچې په جنت کې وي نو بیا ور بس نه جاړم با بس په مزو کې دی او که زما دا بچې په جهنم کې نو چې بیا سو پورې زه ژوندی یم چې ور بس جړا کوم. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته تبسم فرمایلو اے د حارث بن نعمان مورې جنتونه خو ډېر جنتونه دي خو حارث بن نعمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم جنت کې دی هغه جنت الفردوس دی. هغه اعلی جنت کې لګیا دی موجود دی مصروف دی. صحابه د عقیده وا چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د جنتیانو پته ده د جهنميانو پته ده. نن سبا بدبخته بد عقیده بے ادبه ګستاخه داسې خلک شته چې ځان ته د حضور امتی وای او بیا وای چې حضور ته د دیوال نه خو پته نه لګیده. حضور علیه السلام د ځان نه وای خبر نو چې زه به جنت ته ځم معاذ الله دا خبر زموږ په خوله نه راځي چې زه به جهنم ته ځم. حضور علیه السلام د خپل ځان نه نو خبر دا ته د چا د پلار په حق کې وایا چې ستا پلار د ځان نه نو خبر خوله به درمانې ماته کی ته د یو د جماعت امام په باره کې داسې خبره نشي کولی چې د هغه د علم ته ادراک نشي کولی چې د جماعت امام ته د دې پته و د دې پته نه وه ته د جماعت د امام علم نشي معلوم بیا د حضور د علم ته چې کوم دی د علم ته ادراک کې لګیا د داسې خلکو نه ځان لرو ساتئ خپل بچی ته نه رو ساتئ. ګورئ نو شریعت او طریقت دا لازم او ملزوم شیزونه دي. شریعت تا ته وای چې کله ته مانځه ته ودرېږې نو قبلې طرف ته مخ کا قبلې طرف ته مخ کا. طریقت درته فرمایي چې څنګه قبلې طرف ته دا مخ ته ګرځې داسې د قبلې طرف ته دا زړم ته وکړه دا زړم د قبلې طرف ته وکړه. شریعت درته وای چې کله مانځه ته ودرېږي نو خپل جامې پاکې کا خپل وجود پاک وساته. طریقت درته وای چې څنګه خپل جامې پاکې ساتي خپل وجود پاک ساتي داسې خپل باطن هم پاک وساته داسې خپل باطن هم پاک وساته. نو دا بالکل د شریعت او طریقت دا چې کوم د خپلو کې لازم او ملزوم اشیاء دي. کوشش کوي چې ځان د شریعت نم خبر کوي. ګور حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه چې زموږ د چشتیانو پېشوا دی زموږ د سر تاج دی زموږ د سترګو تور دی الله دې جمله اولیاء سره درجه بلند کړي. ای مبارک با فرمایل حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه په دلیل العارفین کې نقل کړي. فرمایي چې زما شیخ و مرشد خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه به فرمایل چې د تصوف په لاره کې څوک روانیږي نو دی به اول په شریعت باندې منګولې خخی. ګورئ دی به اول په شریعت باندې منګولې خخی د شریعت پابند به ځان ګرځوي د شریعت هر حکم به ځان کې راولي د شریعت نه ذره برابر انحراف په دی نه کوي. ګورئ او چې کله د په شریعت باندې پورا عمل کړي دی به طریقت ته اله داخل شي. ګورئ طریقت ته به داخل شي او چې کله دی طریقت ته داخل شو او د طریقت چې کوم شرایط او ضوابط هغه باندې چې د کلک عمل وکړو نو بیا به د معرفت ته داخل شي. حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي
چې کله د معرفت ته داخل شو د په زړه کې به الله تعالی یو نور بلکې نور که دغه نور د قائم وساتلو. بعض خلک چې کم دی لاړ شي ګمراه شي پکې ګونه لوګون ته دی خارق العادت شي ښکاره شي بس تکبر کې راشي، لوګون ته کمال ښکاره شي بس هغه خپل مدي شروع کی لاړې غرق شي تباش. نه چې تا نه څه خارق العادت شي ښکاره شو دا وې زما د مرشد کمال دی، دا په ما باندې د الله فضل دی، دا ما باندې د حضور علیه السلام خصوصي نگاه ده، بس زه خو یې سم نیم. نو حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې کله دا د پزړه کې د نور د معرفت دا شمع بل شي او د دې حفاظت کې ثابت قدم ځانو ساتي، نو د سلورم منزل ته ورسیږي چې هغه ته حقیقت ویل کیږي. او حقیقت وې داسې مقام دی چې دی بیا الله تعالی نه سم غواړي، الله تعالی دعا قبلې بیا چې سم غواړي مستجاب الدعوات شي دغه هستی دغه ولی الله مستجاب الدعوات شي. حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې د دې حدیث مبارک مصداق ګرځيږي چې من کان لله کان الله له، چې څوک د الله شي الله بیا دا غشي ګوره، چې دې رب ته سوال کوي رب سوال نه رد کوي. او بعضی صوفیاو فرمایلی دي چې داسې صوفیام شته چې دعا تلاسونه نو چته صرف پزړه کې چې راشي الله تعالی غا د زړه ارادي ولوم داسې قبلې لګي. خدا حقیقت مقام هغه چاته حاصلي کی چې د پزړه کې د دنیا محبت نیوي ګوره، د دنیا محبت نیوي. تصوف تا د دنیا غټولو نه منې کوي، نوکری کوا، کاروبار کوا، بزنس کوا، خو دنیا له د زړه محبت مو ورکو ګوره. دا سوچ ساته چې بس دا دنیا ده سو وخت پورې چې ژوندیم ضرورت دی راته، خیر خو نشم غوسته چاته خلاص نشم نیولې، خپل بچو له به حلال رزق ګټم، ځان له به حلال رزق پیدا کړم. خو د دنیا محبت زړه کې مزه کوي ګوره، کله کې دې زه کو دې تا ډوبای دا محبت غرقې دبا کوي. او چې دا چا پزړه کې د دنیا محبت نو او بالکل د زړه د محبت د دنیا نه خالی و، د په مقام د فردیت ته ګوره. زمونږ مرشد پاک ما مقام د فردیت باندې فایز وګوره، او مقام د فردیت دا د غوث نو اوچت ته ګوره. ښا مقام د فردیت دا کوم صحابي چې ما تذکره وکا چې حضور ته فرمایل چې دا سما سحر وخت تیر کړی دی چې زما پزړه کې د دنیا محبت نو، دا مقام د فردیت ته ګوره. نو الله تعالی دې د دنیا محبت نه موتا سولر وساتره کی، دنیا دا ضرورت ته ابا تیرو خو معاملات په درست ساتو، کوشش پکو چې حلال رزق خپل بچو لرو، کله دې بچو له حلال رزق وروړو دغه بچي به په سبا تابعدار وي، او کنه حرام او د حلال تمیز دینو کولو دغه بچی به درته سبا ګروان تلاسه چي ګوره. نو شریعت او طریقت دا لازم او ملزوم اشیاء دي ګوره. سونا محدثین فقها چې تیر شوي دي هغه ټول د شریعت خاوندانو مو او د طریقت خاوندانو مو ګوره. ښا لکه سیدنا امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله تعالی علیه چې دا د یو مذهب امام دی، د چا مرید د حضرت بشر حافظ سے مبارک رحمت الله علیه مرید وګوره. ښا او تصوف کې د حضرت سفیان ابن عینہ رحمت الله تعالی علیه او د حبیرہ بصری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه سره هم صحبت کړو وګوره. د مذهب امام د حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله علیه خبر درته کوم وګوره چې هغه اولیاء او هغه امامان او صاحبانو د اولیاء او د صوفیاو صحبت اختیار کړي دي، دا غیل ناسنیوه کړي دا موت تعالی خو به درجه اتم دا ضروری دی ګوره. امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو چې حضرت بشر حافظ سے مبارک رحمت الله علیه صحبت ته تول راځي ډیر په ظاهر خو د علم تانه ډیر کم دی، ته خو ډیر لوی عالمي
سیدنا امام احمد بن حنبل سے مبارک رحمت الله تعالی علیه وتو فرمایل چې دا کوم د رب په باره کې ما زده کړې ده هغه رب بشر حافظ سے مبارک رحمت الله علیه په صحیح معنو کې پیژني ځکه د صحبت ترازمه دا غرنګي امام شافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه ها امام شافعی مبارک رحمت الله تعالی علیه د باطینی کمالات حاصلولو د پاره د امام مالک سے مبارک رحمت الله علیه او د امام محمد سے مبارک رحمت الله علیه صحبت اختیار کړو ګوره او امام مالک سے مبارک رحمت الله علیه د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ مبارک صحبت اختیار کړو د غیب مرید ګوره او سیدنا امام احمد بن حنبل دا سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفه مبارک رحمت الله تعالی علیه د سیدنا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ او د سیدنا فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله تعالی علیه صحبت اختیار کړو ګوره او په سلسله علویه امریه کې په سلسله علویه امریه د چشتی سلسله مخ کې نوم چې کوم وغه سلسله علویه امریه وګوره ښا خو چې کله خواجه د حضرت ابو اسحاق شامی مبارک رحمت الله علیه د سلسله ترالو نو د دې د نوم چشتی وګرځیدو ګوره حضرت سیدنا امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په سلسله چشتیه کې چې وکتل شي نو د فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله علیه مرید دی ګوره او سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایل کہ دا 2 کال نه نو لهلك النعمان له حضرت نعمان بن ثابت رحمت الله تعالی علیه با هلاک شو علماء د دې مختلف توجیهات بیانوي د حضرت امام ابو حنیفه سے مبارک رحمت الله علیه د دې قول چې امام سے مبارک سو وجمانه داسې فرمایلی دي کہ دا 2 کال نه نو حضرت امام ابو حنیفه سے با هلاک شو بعضی علماء صوفیہ فرمائی چې سیدنا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ نه چې کله امام ابو حنیفه سے بیعت کو نو دا غینه بعد حضرت امام ابو حنیفه سے مبارک فرمایل کدا 2 کال ما امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ سره نه وته کړي یعنی د باطینی علوم ما زده کړه نه وې کړي صرف ظاهری علوم باندې ما اکتفا کړي ونو زبه هلاک شوی ما ګوره زبه هلاک شوی ما ډیر مختلف توجیهات د دې هم د کتاب کې ذکر شوی دي کاغه ذکر کو نو بیا به خبر ډیر وګدش امام ابو القاسم القشيري مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمای چې کوم شریعت ته د حقیقت مدد نیوی حاصل یعنی د تصوف مدد ورته نیوی حاصل هغه غیر مقبول دی ګوره هغه الله تعالی ته قابل قبول نه دی او کوم حقیقت ته یعنی تصوف ته د شریعت مدد نیوی حاصل شریعت سر مقید نیوی نو هغه غیر حاصل دی ګوره هغه غیر حاصل دی سیدنا امام مالک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ بفرمائل من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق چې چا د ظاهری علم حاصل کړو په شریعت باندې ځان پیکو او د تصوف نه ځان بے خبر او ساتلو فقد تفسق نو دا کس فاسق دی ګوره دا کس فاسق دی ځکه تاسو ته موږ بارها وایو چې صرف علماء ظاهر باندې به عمل نه کوي ګوره اکثریت زما خدا تجربه شو چې کوم ظاهری علما دی هغه ډیر تنگ نظر وي ګوره خشک وي خشک تصوف رنگ ورتنی خته کنه د طریقت رنگ ورتنی خته هغه ګوره براډ مایند نی وسیع ظرف نی وی ګوره ځکه سیدنا امام مالک سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق او مخکې فرمائی ومن تصوف او چا چې تصوف اختیار کو ولم يتفقه او شریعت باندې عمل نکي د علوم ظاهریه او نزان به خبر ساتي فقد تزندق نو دا هم زنديق دی ګوره دا بيدینه دی ګوره دې کې هغه خلکو د پر ډیر لوی عبرت ورته دی چې وای چې د تصوف بیل شي دی او شریعت بیل شي دی
نه دا لازم او ملزوم دی. ګورئ سیدنا امام مالک سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چې څوک په تصوف باندې عمل کوي صرف او په شریعت باندې عمل نه کوي فقد تزندق، دا زندیق ته بيدینه دی. ګورئ او مخکې فرمای ومن جمع بینهما، څوک چې په دې دواړو باندې عمل کوي، په شریعت باندې هم عمل کوي، په طریقت باندې هم عمل کوي، فقد تحقق، دغه خلک چې کوم دی حقیقت ته رسیدلی دي. ګورئ هم دغه خلک حقیقت ته رسیدلی دي. دغه رنګي شیخ ابو طالب مکی مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمای قوت القلوب کی چې تصوف او شریعت دا داسې علوم دي چې دا دواړه یو بل نه مستغنی نه دي، یعنی یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. ګورئ څنګه چې اسلام او ایمان یو بل لپاره لازم او ملزوم دي، څنګه چې جسم او دا زړه یو بل لپاره لازم او ملزوم دي، دغه رنګ چې کوم دی شریعت او طریقت یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. ګورئ سیدنا امام غزالی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د شریعت او طریقت په لازم او ملزوم باندې یو ښکلی کتاب لیکلی دی، المنقذ من الضلال. ډېر ښکلی کتاب دی. دې کې دی مبارک دا وضاحت کړی دی چې شریعت او طریقت دا لازم او ملزوم څیزونه دي. ګورئ او سیدنا امام غزالی سے مبارک رحمت الله علیہ فرمائی کہ په دغه باب کې آیاتونه راجم شي، احادیث راجم شي چې طریقت او شریعت دا لازم او ملزوم دي، نوې د شمار نه به خبره وځي. ګورئ د شمار نه به خبره وځي. ګورئ شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاری مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې شریعت دا ظاهر حقیقت ته او تصوف دا باطن حقیقت ته. ګورئ دا باطن حقیقت ته او دا لازم او ملزوم دی. ګورئ او دا دوانه د یو بل نه بغیر نه مکمل کیږي. ګورئ حضرت شیخ زردق رحمت الله تعالی علیہ فرمای چې تصوف ته په دین اسلام کې هغه مقام حاصل دی څنګه چې وجود کې روح ته کوم مقام حاصل دی، چې روح وي نو جسم به قائم وي، که روح لاړو جسم قائم پاتې نشو. ان تصوف کې وي نو شریعت به قائم وي. که څوک په صرف په تصوف باندې عمل کوي نو شریعت پتی لري ځي، او که صرف په شریعت باندې عمل کوي نو تصوف نه به پاتې شي. نو دا دواړه لازم او ملزوم دي. ګورئ حضرت مولا علی قاری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې ظاهر احکام باندې عمل کول دا شریعت ته، او په د شریعت په باطن باندې عمل کول دا طریقت ته. ګورئ او دا طریقت ته او د شریعت خلاصہ دا حقیقت ته، او دا د خص الخواص معراج دی. د شریعت تعلق دا بدن سره دی، او د طریقت تعلق دا زړه سره دی، او د حقیقت تعلق دا روح سره دی. ګوره دا روح سره دی. دا رنګ مولا علی قاری سے مبارک رحمت الله علیہ فرمای د حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم اقوال دي دا شریعت ته، د حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم افعال دي دا طریقت ته، او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم احوال دي دا حقیقت ته. ګوره دا رنګي مولا علی قاری سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ فرمایي چې کوم انسان په فرایض او واجبات او په سنت او په مستحبات باندې عمل کوي، د هر قسمه مکروهات او محرمات او ځان ساتي، دا په شریعت باندې روان دی. او کوم انسان چې د خپل مرشد نه بیعت شي په ورادو باندې د همیشواله اختیار کی، او د کامل شیخ چې کوم د راه سلوک د لپاره هدایات مقرر کړي دي په هغه باندې عمل کوي، دا طریقت ته. ګورئ او چې کله دغه مرید دغه سالک په دې طریقت او په شریعت باندې عمل کوي او د پزړه کې الله تعالی د نور یو شمع بل کی، او کده ویخ وی او که بیدار وی، د کنیکشن الله او د رسول سره په بیداری کې او په خوب کې هم قائم پاتې شي، وای دا بیا حقیقت ته. ګوره دا بیا حقیقت ته. مختلف تعریفات چې کوم د دې علماء کړي دي،
ښکلی تعریف یو زما پکې دام خوښ دی چې دا جسم د ګناه نه ظاهر جسم د ګناه نه ځان بچ دا ظاهر جسم د ګناه نه بچ کول دا شریعت دی او دا زړه د ګناه د خواهشاتو نه بچ ساتل دا طریقت دی او چې کله د انسان یو داسې کیفیت جوړ شو چې د ده په زړه کې د ګناهو خیال نه راځي دا بیا حقیقت دی ګورئ نو الله تعالی دې موږ له په شریعت باندې او په طریقه دواړو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي څونه صوفیا چې تیر شوي دي هغې ټولو په شریعت باندې عمل کړی دی په طریقت باندې عمل کړی دی ګورئ زمونږ مرشد پاک حضرت سیدی و سندی حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه یو ورځ چارهدام کولو د چارهدام په دوران کې د ګوتو دا خلال مونږ کوو که نه دا یو مستحب عمل دی او د حضور سنت دی استحبابي دی نو د ګوتو دا خلال ته پاتې شو د چارهدام په دوران کې حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه بېهوش را پرېوتو چې بېهوش را پرېوتو حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب چې د دوی خاص مرید دی ورته قریب شو روچته کو خلوت خانه ته روړ ورته لاس شو مګلو مبارک چې کله په خپل هوش او حواس کې رالو دوباره چارهدام یې وکړو کله چې خپل حال کې شو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه ته قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې حضرت سے پتا شو باندې څه چلو شو وای بچې ما نه په چارهدام کې د ګوتو دا خلال پاتې شو او چې کله د ګوتو دا خلال ما نه پاتې شو نو ما ته د هاتف نه یو غیبي اواز رالو دی غوږ ته چې معین الدین داوه خو زما د حبیب د مینې کې او په چارهدام کې دغه سنت پرېږدي لګیای وای دغه اواز دونه هیبتناکو چې دې سره زه بېهوشه را پرېوتم وای حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه به کله کله په جړا شو او فرمایل به په جړا کې چې الله په ورځ د محشر به زه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د خپل مخ مبارک څنګه خیم چې ما ستا په چارهدام کې سنت پرېښودي دي وګوره دا صوفیا وګوره په شریعت عمل کړی دی دغه رنګ حضرت بایزید بستامی سے مبارک رحمت الله علیه د ټول عمر کې خربوزه نه وخوړلې خربوزه یو مرید تینا تپوس کوي حضرت صاحب تاسو خربوزه ولې نه خورئ و بچې ما د حدیث ډیر معلوماتو کو خدا حدیثو په ذخیره کې ما ته د دې علم حاصل نشو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خربوزه څنګه خوړلې ده نو اسنه چې زه داسې طریقې سره د خربوزه خورم چې د حضور علیه السلام د سنتو خلاف نه وي چرته نو ګوره د حضور علیه الصلاۃ والسلام د سنتو تابعداري په وجه باندې دوی مبارک ټول عمر کې خربوزه نه خوړله زموږ د سلسله د چشتی عظیم پیشوا دی حضرت فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله تعالی علیه دی مبارک نا په چارهدام کې دی مبارک یو ځل چارهدام کولو نو موږ عموما چې کوم دی یو هر اندام درې پیری وینځو خو دوی چې کوم دی د لاسونه تر دې پورې دوه پیری وینځل دوه پیری هېرې سره سهون چې کله د شپې ودو شو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته خوب کې رالو ورته فرمای فضیله زما خو تا نه د امید نو چې ته هم زما سنت پرېږدې حضرت فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله علیه ورته فرمای اے د الله رسول ما نه سنت پاتې شوي دي وای نن تا چارهدام کولو او تا د لاسونه دوه پیرې ولې وینځل زما سنت خو داسې دي چې د به درې پیرې وینځې هر اندام حضرت فضیل بن عیاض سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په ځان باندې 1500 رکعاته
نفل روزانه لازم کړو بیا چې حضور رانه خوشحاله شي. ما نه د حضور علیه السلام سنت فوت شوي دي، سنت رانه فوت شوي دي. نن سبا مونږ لګیو د تصوف په جامه کې مونځ نه کوو، روجې پکې بعضې نه نیسي، بعضې پکې د شریعت د طریقت بیهي اړو خیال نه ساتي. کوم انسان چې پټکې وهي هغه پورې خندا کوي لګیا وي. کوم انسان چې پاکې جامې د شریعت د طریقت موافق جامې چې هغه پورې خندا کوي، وایي دا په تسبو نه ده، دا په ګیره نه ده، دا په پټکو نه ده، دا په منځونو نه ده. دا بیا په څه ده؟ دا په څه ده بیا چې ته د الله په ذکر خلکو الله ته نه رسې، ته په منځونو الله ته نه رسې، ته د شریعت مطابق په دې لباس باندې الله ته نه رسې، نو ته به بیا په څه رسې؟ بله کومه لاره ده؟ هغه که لاره وي نو هغه به ملحدانه لاره وي، خرابه لاره وي، هغه د شریعت او د طریقت خلاف لاره وي. ګورئ تاسو د تصوف د کتابونو مطالعه وکئ، یو صوفیم داسې نه دي فرمایلی چې شریعت بیل سیز دی او طریقت بیل سیز دی. ګورئ دا زموږ د خېټې خبرې دي. ګورئ حضرت سفیانی سوری سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د مبارک یو ورځ مسجد ته داخلېدو، او مسجد کې چې کله تاسو داخلېږئ دا خو د حضور سنت دی چې اول به خیخ په دننه کې اللهم افتح لي ابواب رحمتک دا دعا بکې. نو دی مبارک په هیر سره سهون ګس خپج مسجد ته داخله کا، چې ګس خپای مسجد ته داخله کا ناګهانه وته غیبی आवाज شو، اے سورا زما کور دے او زما په کور کې زما د حبیب د سنتو خلاف کار. بس حضرت سفیانی سوری مبارک رحمت الله علیه د پیزار په ذکر را پریوتو، شاگردان و مریدان و روچت کو کله هوش کې راولو، پجړا شو مریدان شاگردان حیران دي چې تمنګ په حضرت سے باندې سے چلو شو. مریدان هم جاړي، شاگردان هم جاړي. کله په خپل حال کې شو اعلان وکړو چې ما ته بنن نفس سوری وایي. سور په عربي زبان کې غوی ته ویلې کېږي. ګورئ دته سفیان سوری ولې ویلې کېږي؟ په دې وجه ورته ویلې کېږي. ګورئ په جړا کې علل اعلان ویلې چې زما مریدانو، اے زما شاگردانو، کلم چې زمانو ملی نو ما ته به سفیانی سوری وایي، ما نه د حضور سنت پاتې شوی دی، زه غویې یم غویې. ګوره څونه د خفګان اظهار هغه صوفیاو کړی دی چې یو سنت دی د حضور پاتې شوي دي. د الله یو ولی الله بزرګ هستی وه، په دربار رسالت کې ولاړ دی، خلق تیریږي لګیا دی. حضور علیه السلام ته خلق خپله پیشي کوي لګیا دی، جالو مبارکو سره قریب روان دي، درود و سلام وایي چې چا سره ستا محبت ډیر وي او د چا د مقام او د رفعت نه ته خبرې، نو د هغه رعب په تا باندې بیا ډیر زیاتي. ګورئ دا یو حقیقت دی. دغه د الله ولی د حضور علیه السلام د رعب په وجه او د هیبت په وجه جهلو مبارکو ته ډیر قریب کېدی نه شو، نو وروستو دیوال طرف ته ولاړ دی، دیوال طرف ته. خو د خلکو ته ګوري او په زړه کې یو خواهش پیدا شو چې کاش زم د خلکو په شان د جهلو مبارکو ته قریب شوی وي او په حضور علیه السلام مبارک می سلام ویلی وي. دی ولاړ دی، په ولاړه کې د سترګې ورغې. حضور علیه السلام مبارک ورته ملاقات ورکوي، په دې لږو لمحو کې ورته فرمایي اے زما امتی، څوک چې زما د سنتو خلاف عمل کوي، که دی زما جالو پورې ترغاړه موزي دی په حقیقت کې د ما نه لرې دی. ګورئ او څوک چې زما په سنتو باندې عمل کوي، کاغذ ستا په شان زما د جالو نه لرې ولاړ دی، زما زړه ته قریب دی، هغه زما زړه ګټلی دی. ګورئ که د حضور زړه ګټل غواړئ
په شریعت او په طریقت باندې عمل وکړي. که د حضور زړه ګټل غواړئ ګورئ په شریعت او په طریقت باندې عمل وکړي. حضرت ابو محمد بربهاری رحمت الله علیه دا د الله یو ډیر لوی ولی تیر شوی دی. په یو مجلس کې دل انترشه ورغو انترشه چې انترشه دو کو نو د الحمدلله ویلې او دا خو سنت طریقه د حضور چې څوک پچا باندې انترشه ولګي وشي هغه الحمدلله وای نو چې کوم موجوده خلک یې غیبوته يرحمک الله وای. او دا په سنت باندې تاسو عمل کوئ ګوره. که زنانه دا ستاسو کور کې مور وي ستاسو کور والا وي ستاسو بچی وي ستاسو خور وي هغې ته انترشه ولګي الحمدلله هغه وای ته به يرحمک الله وي. زنانه دپاره کاف لاندې زیر دی کسره يرحمک الله او زړی دپاره يرحمک الله. دا فرق یاد ساتئ پکې. نو دغه د الله ولی باندې چې کله انترشه ولګېدو نو ټول مریدانو شاګردانو يرحمک الله په یک اواز سره ویلې په یک اواز سره. بغداد دی دغه یک اواز داسې په دې ټول بغداد کې خور شو چې هارون رشید بادشاه ماندې یره تاری شوه. هارون رشید بادشاه ماندې یره تاری شوه او زر خپل خادمانو لګل چې زما د حکومت خلاف خو چا بغاوت وکړ چې دا داسې يرحمک الله چغه ما ووریده چې خبر شو وینا دا ابو محمد بربهاری رحمت الله علیه تان ترشه راغلو د حضور په سنت باندې ټول عمل کولو نو يرحمک الله ویلې. هغه یو خپل وخت ګوره ښه چې د حضور سنت په خلکو پورا کول. اوس خو د حضور په سنت باندې مو تاسو ته الله دې معفو کې ځان سپخکاری لکه اوس دا پلیټ صفا کول دا د حضور علیه السلام سنت دی کنه. او که داسې فینسي ځای کې مو تاسو کینو نو بیا تاسو او ما په دې سنت عمل کولی شو خورې به پیو خلک پړس کې دا ګوتې سټل دا د حضور علیه السلام سنت دی. چاته داسې دنیادار خلکو منځ کې مو تاسو کینو هوټل کې داسې دنیادار خلکو آیا مو تاسو په دې عمل کولی شو؟ که چا په عمل وکړو دا حق سچ د الله یو نیک بنده دی او د حضور رښتونی عاشق دی. ګوره د حضور رښتونی عاشق دی. موږ په خلکو څوک ولا یخافون لومة لائم. د اولیاء نیکان پاکان د حضور په تابعدارۍ کې د چا د ملامتیا پروا نه کوي. ګوره دی د چا هم د ملامتیا پروا نه کوي. د حضور خوشحالۍ بس د الله خوشحالۍ ګوره ښه. نو کوشش کوئ چې په شریعت او په طریقت دوانو باندې عمل کوي. شریعت طریقت دا لازم او ملزوم سيزونه دي. کله چا داسې سوچ او فکر وي چې دا بیل بیل سيزونه دي نو هغه خطا دی. دا سوچ دی ټکی. واخر دعوانا